بسم الله الرحمن الرحیم باب الاستنجاء بالحجارة مخی باب یخو استنجاء بالماء دلتوی بالحجارہ افراط و تفریط ہر زمانے کے موجود ہی گنا دے ابواب اصل مقصد دارے چھ افراط و تفریط نہیں استنجاء تاسو ویلی دی تیر جمعہ مخی درس کی چھ طلب النجب صفائے اعضائے مخصوصہ صفائے استنجاء وی راغی صفا کول مقصد دی فقہ کی راغی دیر تفصیلاتی لکہ فقہا دا لکی چی یو شے مقدس وی دارنگ دیر قیمتی وی پاگے دے استنجاء نشی کو دے اوراق باندے کاغذونو باندے استنجاء ممنوع وی بیا دا سوال گئی خلق چدا اس کم خلق ٹیشو پیپر استعمال ادا بسنگ گئی نہ جوڑ شوی پدے مقصد دے بس یعنی بعض کاغذ د لیکلو د پاره جوړي او بعض کاغذ د پاره جوړي چې د صفائی په وکړي شي نو کم کاغذ یې لیکلو د پاره ده پای باندې استنجا کول نه دی پکار او کم چې پدې مقصد نه لري جوړ شوی پدې مقصد باندې دی نو پای باندې استنجا جایز ده د پښتنو خیال لري چې د پنجابیانو د څنګه نه کیږي چې هغه په وبو باندې استنجا کوي او هغه پښتنو پورې خاني تاسو حجاره استعمالوي ادوار افراد و تفرید هغه زمانه کې ممکن و دا افراد و تفرید موجود ہو نو دیو جوان امام بخاری ته کې باب دی چې استنجا بالحجاره مسله موږ مخکې واضح کړی دا د پښتنو کار دی کې ډېر ښه دی ځکه دی استنجا په حجاره مو کی او بیا استنجا په اوبو باندې هم کوي دا دواړه میاس کې جمع چې کوم دا مستحب ده والجمع بینهما احب نو لذا عبارت ده د دواړو په میاس کې جمع کول مستحب دي دا مستحب یا قاعده تاسو ویل ده چې امر مستحب وی نه ودا مستحب درجه کې ساتي کته هغه د خپل مرتبه نه پورته کې اصرار او لزوم کې ما فرق خورو کته پای باندې لزوم کې لزوم دوام نه بلکې لزوم په کې که یو سړی هغه نه کوي تا ګناهګار غني نو دغه مستحب سیز نه بیا جوړ شي بدعت زمونږ د علاقې چې کوم استنجا دا دغه تعریف لاندې راځي ځکه که یو سړی په ځان په لوټو اوچ کی او بیا چارندامو کی او موس کی نو خلک هغه ته بد ګوري یا دا وی چې د استنجا په وبو نه ده کړی لہذا د استنجا شوی نه ده نو دی هغه سیز مستحب سیز چې کوم دی هغه فرض ته رسول دی یو امر مندوب باندې چې کله التزام راشي په دې طریقه چې یو سړی هغه نه کوي او تا ګناهګار ګڼي دا بدعت وي نو ته په دوام کې نو ستا عمل بدعت نه دی خو کوم سړی چې دی باندې دوام ضروری ګڼي دا خپل عمل بدعت دی زما کار سره د خلکو څه کار ده لکه زه یو سیز په دې بنیاد کوم چې دا مندوب دی کله کله پرېږدم هم نو د خلکو په دې کې څه نه خرڅېږي چې زما هغې عمل ته بدعت وایي البته چې یو سړی په خپله دا کار د لزوم په طور کوي او خیال یې دا وي چې یاره د دې نه بغیر کېږي نه یا ماله کرکه راځي نو دی لکه د خپلې کرکې علاج وکړي شریعت چې کوم دی هغه د چا د عقل تابع نه استنجا بالحجاره حافظ ذهبیم لیکي چې اراد بهذه الترجمه الرد على من زعم ان الاستنجاء مختص بالماء د بعض خلکو خیال لري چې استنجا اوبو باندې خاص ده نو حافظ ابن حجر فرمایي چې دې ترجمه الباب مقصد داره چې دا خلکو رد وکړي
یعنی استنجا په اوبو باندې کیږي، استنجا په لوټو باندې کیږي، او استنجا که بالفرض سره دواړو کې جمع کی نه بهتر ده، مستحب ده. هغه استحباب ته دوام کول شي. لکه حدیث کرا دی چې الله ته اعمالو کې هغه اعمال زیات محبوب دي چې هغه دومیخ دوام وي به وین قل اگر کاغلی بیا دوام او التزام کې فرق یو سره په یو شی دوام کوي، خدای مطلب دا چې دی به کله کله پریدي په میاش کې وزل دی پریدي، بس دوام به ختم شي. خو کنه دا داسې کی چې هغه د بچپن نه یو شی زده کړی دی او تر مرګه پوری کوي هغه او پریدي چره نه، نو عملا دا د وجوب تر رسول دی. په دې وجه دا واجب الترک د عمل یا خو دې خپل استحبابي درجه کې ساتي، او کنه بالفرض دی په دوام په داسې طریقه باندې کوي چې دا غیر التزام جوړ شي، نه بیا بدعت دی. اوس خو تاسو مزه کوي کنه، مونږ چې کله مسله شروع کړ دعا بعد سنن حیات اجتماعي سره حیات قضایی سره علی سبیل التزام دا بدعت ته کنه، دا به جنگونه اول په دی باندې چې حیات قضایی څه مطلب، علی سبیل التزام څه مطلب. رستم کې مولوی صاحب وو، مولانا ابو سلام صاحب ماما کې هغه فیصله وکړه چې دا دعا بعد سنن د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو نه ثابت نه ده، نه په طریقه التزام اور نہ بطریقہ دوام، پہ اس طریقہ باندھ. البتہ علماء نے اس کو مستحسن سمجھا ہے، یعنی اللہ اور رسول نے نہ ثابت، نہ صحابہ نے ثابت تھا، علماء دے تخویلی دی اگر بیا مستحسن موری سے مشہور مستحسن موری سے دا ډېرې جګړې راتلې وه پخوا، اوس خو خلک فرض پسې هم نه کوي، هغه هم پرېښوده. دا ښه ده، وخت تېرېدو سره سره خلک دین ته راځي. اصول دا چې کله یو سړی یو بدعت نفاذ وکړي که نه، هغه بدعت سړي له وخت هم خرابوي، پیسې هم خرابوي. دا موږ چې وایو د اسلام محافظ الله دی، نو دا د وخت څپېړه ووایي خلک. تاسو ګورئ غمونو کې مرو ورو هغه رخ د خلکو بدلېږي، هغه درې ممرې مې له ډېر نه دي، ولې وخت ضایع کېږي. چې که 200 کسان راشي نو یو کس یو دعا وکړي بس، دا بدعت چې هغه په دمه دمه الله په خپله وباسي داسې عملا خلقو ته مالي تکلیف رسی پای باندې، د وقت ضیاعي پای. حدثنا احمد بن محمد المکی، دتا ابو الولید ازرقی وی، ابو الولید ازرقی باندې مشهور دی، او دا نیکه دی دا هغه ابو الولید چې هغه ته محمد بن عبد الله وی. تاریخ مکه په نوم باندې یو کتاب دی، ډېر اوریجنل سورسز کړی تاریخ مکه، دا ازرقی بنیادی کتاب دی. نو دا د هغې سړي نیکه دی، هغه ته ازرقی وی مکی. دا امام بخاری رحمه الله استاد محترم دی. دیوی حدثنا عمرو بن یحیی بن سعید، مونږ ته حدیث بیان کړی دی عمر بن یحیی بن سعید بن عمر المکی عن جده، هغه د خپل نیکه نه کو، یعنی سعید بن عمر بن سعید بن العاص بن امیہ القرشی مراد ده. عن ابی ہریرہ قال اتبعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخرج لحاجته. تی بیعین تاویل شي چا پسې پسې تلل، طبیعت ولې طبیع وي ګډوره، هغه مور پسې مزیخ. دارنګه عمومي طور خلک ګډوره ساتي هم کنه، خپل مالک چورته چک شکو کې نور پسې روان شي، دغه طبیع وي. اتبعت النبی صلی الله علیه وسلم، زه رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې لاړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې و صحابه کرام تلل. یو هغه وخت کې د حفاظت مسله هم وه، او دویمه زمونږ د خپل استاد سره مینه محبت یې هغه سره ګرځو، خپل مرشد سره هم وي، د صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه وي. په دې کې د اعتراض اوس نشته دی. دومره چې هغه فرمایل چې ما شاته مه راځئ، زما شا ملایکو دپاره پرېږدئ،
زمان اخی طرف ته یا ګس طرف ته ده. بعض احادیثو کې داشته ده د موطا. زه رسول الله پسې روانم وخرج لحاجته په داسې حال کې چې هغه وتلی او د خپل حاجت لپاره. په دې حدیث کې ته وګورئ سند کې نو دې کې احمد بن محمد مکی دی او دارنګه عمر بن یحیی هم مکی دی. دا دوه بګې مکه اوروات دي او دا رستنی دوه چې کوم راځي دا مدني دي. اسناد کی لطیفہ دادا چې ففل اسناد مکیان و مدنیان په دې کې دوه روات چې کوم دی هغه مکی دي او دوه روات مدني دي. فکان لا یلتفت رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو زاغه پسې تلم وکان لا یلتفت هغه غیر چا پیر نه کتل. دا طریقه ده چې کله سړی خپل یو حاجت لذي نه بس حاجت مخې ته دا مطلب نه چې ته پټي کې روان نه غیر چا پیر مګوره یا بازار کې روان نه غیر چا پیر مګوره. کتی شي سړی البته دا کتلو بنیاد سره نه ته بکتل بګاری. یو سړی کوڅه کې رواني مختلفو دروازو ته ګوري په دې خیال چې زما نظر په پردې خزه پریوزي. په دې خو الله پوهیږي او سیعلم خائنة الاعین. خو یو سړی چې په لار ځي د سترګې وتړل نه دي نو خامخا د دشمن نه حفاظت دارنګه د حادثې نه حفاظت د هغې لپاره شاته کتل غیر چاپېر کتل تاسو خلاف سنت نه دي. یو جماعت ځان له دا وایي تیره عادت جوړ کړی چې په لار ځي نو سر یې ښکته کړي او لاین کې روان یو دا به وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بغیر چاپېر نه کتل. څه کیسې یې جوړ کړی اصل دا یې څه شی دی وایي نو ښه وایي. یعنی فضول غیر چاپېر کتل نه دي پکار. په غلطه اراده غیر چاپېر کتل نه دي پکار. د ماحول نه د متاثر کېدو لپاره سړی غیر چاپېر باندې ګوري. یو سړی تنزه لپاره وتلی چکر لپاره نو ستا په خیال دی غیر چاپېر نه ګوره. بیا هغې تنزه مطلب څه شو؟ دین کې دا قسمه پابندی نه وي. دومره چې انسان له پکار دا دی چې د هغه د سترګو د نظر حدود هغه ته معلوم وي چې د خپل نظر کم طرف ته کولی شم او څوک په هغې لیدی شم چې دغه حفاظت وي نو بیا کتی شي. فکان لا یلتفتون هغه غیر چاپېر نه کتل فدنوت منه زه د هغه ته نږدې شوم. فقال ابغني احجارا استنفذ بها او نحوه. نبی فرمایل مال احجار وګوره مکه مکرمه کې مدینه منوره کې کانی دي هلته کې لوټي نشته مال کانی وګوره استنفذ بها استنفاذ ځان صفا کول. وګوره مالا طلب کا زما د پاره کانی وګوره ولا تعتنی بعزم. استنفاذ لفظی معنی لغت کې استخراج ته وایي. دلته کې د استنجا د پاره د استعمال کیږي په دې بنیاد باندې چې کوم شی خارج شوی دی چې هغه لرې کړی شي صفا کړی شي. لفظی معنی د دې دا قوله استنفذ استفعل استفعال له من النفذ وهو ان تحز شيء لیطیر غباره. یو شی سندول یو سیز له پوکې ورکول دې لپاره چې د هغې غبار ختم شي دوړه به ختم شي دې ته استنفذ وایي. نو دی وایي دا د مطرزي المغرب کتاب چې کوم دی المغرب حنفي عالم دی ډېر ښه لغوي هم دی. هغه وایي دا کلام د مطرزي د کلام نه ماخوذ دی. الاستنفاذ الاستخراج ويكنى به الاستنجا. دا کنایي د استنجا نه لفظي معنی د استنفاذ څه شی دی دوړې سنډل صفا کول. نو فرمایي ورته چې ته څه وکړه چې ته دغه راوړه ځان صفا کوم ولا تعتني بعزم ولا روث
اماله با ډوکې نه راوړې او نحوه دا او نحوه دې کې دو اضافه ده د چاراوی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم او نحوه نه دی ویلي ولا تعتني بعزم او نحوه منه یا دغه شان بل سسیز چې هغه تنقیه کوي دغن چې ګن صفا کوي هغه دا مطلب یا دغه شان ته بل سسیز چې هغه صفائی کوي دغن براز او بول چې پاغه صفا کوي شي دا څه شی وروړه ولا تعتني بعزم مال باډو کې نه وروړي ولې اډو په باندې وړ موجود وي نو وړ ګن اوچینا بلکې ګن خوري سیوا کوي ولا روث خشنو دوی او خشنو د ګړي بيځه ته نه وي د اوخه هغه ته وي د خر هغه ته وي دا رنګي د اس هغه ته وي دا خشنو دي ولا روث او نه خشنو فاتيته باحجار بطرف ثيابي فوضعتها الى جنبه واعرضت عنه فلما قضى اتبعه بهن فاتيته باحجار نما غل کانی رول دی حدیث کې اوس ګورا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کوي د سشینا د عزم نه منع کوي دارنګه د روث نه هم منع کوي فقہ کې چې دا وګورې یو باب کولو ده چې دا کيو کانی بالفرض او غدرې د استعمال شنو څنګه وي او آیا د درو استعمال چې ګمنه دا مندوب دی او کنه شریعت ته او کنه اسی یو عقلی خبره کله کله سړی خفشي پکار دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په افعالو کې سړی د خپل عقل دخل نه کوي احناف کې دا مرسته ده اعتدال شته بګي عقل پسندي بګي شته نو دې ځای کې خامخا خپل عقل وردن نه کوي او دا غي په ځوانه کله کله دې داسې غلطو شکار شي چې هغه ډېر تباہ کونی ښه طریقه په دې کې دا چې مونږ دې باب ټول حدیث جمع کو نو بیا پته ولګيږي چې د دریو دا عمل مستحب دی او کنه ده کدوی بالفرض نو آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوه لوټو باندې او د سوچ کړل دی دا یو بحث دلته کې تو د صحیح بخاری کې لړ شاه حدیث 3860 تک تین 3860 دیگه خلاص پیج دغری دا هو بدلول غواړي یا دا پیج ول فوټو کول غواړي کاپی کول غواړي دا وړي دي دا اوس اتنه صفحه 3860 647 صفحه وهي حديث حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال اخبرني جدي عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم اداوه لوضوئه وحاجته فبينما هو اداوه لوخه دا داس لوخه ویولو هغه سره هغه د حاجت لپاره قضاء حاجت لپاره فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا فقال انا ابو هريره فقال ابغني احجارا استنفذ بها ولا تأتني بعزم ولا بروثة فأتيته بأحجار أحملها في طرف الثوب حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه فقلت ما بال العزم والروثة ما تپوسو چې ما ته وای چې اډو کې مروړه او روثه هم مروړه اور پسې قال هما من طعام الجن وی فرمایل هما من طعام الجن دا دواړه د جناتو د طعام نه دي یعنی جنات دا خوري دغه لفظ نشر مرتب دیګا نا یا دماغ پکې وای دی کې دماغ دی یعنی اډو کې د جناتو خوراک دی او روث داغي سارو خوراک دی حدیث وای اور بس وانه اتاني وفد جن نصيبين
د نصیبین جنات مال راغلو، نصیبین یو ځای دی، د نصیبین جنات مال راغلو، ناغي څه ویلو؟ ونعم الجن فاسألون الزاده. ونعم الجن او ډېر ښه جناتو. قرآن چې کوم ذکر کړی دی چې انه استمع نفر من قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. ای په احترام د قرآن پوهېدل که نه، د قرآن په احترام پوهېدل چې قرآن لوستی شي نو غوږ بږدې، چې قرآن لوستی شي نو غوږ بږدې. زمونږ دا وایي نه، زه ورسره وایم رسول الله د هغې تعریف پسې شي کوي، نور څه پکې نشته دی. استماع و د هغې قرآن ته نو زد کې راتلل نه دي پکار، حدیث دغه مطلب دی، د هغې تعریف وکړو. ودعوت الله لهم الا يمروا بعزم ولا روثة الا وجدوا عليها طعما. ما د الله نه دا سوال وکړو چې الله کله دی روس باندې روس سره د دې ساری ورتیر شي یا دی اډوکی سره ورتیر شي، نو چې اډوکی باندې د دې لپاره خوراکي او پر روس کې د دې سارو لپاره خوراکي. دا اوس یو دا چې تاسو دا په نظر وینئ هر وخت اډوکی هم وینئ او دارنګې روس به هم وینئ. حدیث صحیح دی، په دې باقي د ساتلی شي که به نشته ده؟ تاسو خو په خبره واحد عقیده نشي ساتلی، غیب سره تعلق دی که نه دی؟ د دې نه د قبر مسله هم واضح کېدی شي چې قبر کې عذاب شته که نشته او جزا پکې شته که نشته؟ شته پکې. ښکاري ولې نه؟ دا ډېر څیزونه دي چې مونږ یې وینو، خو ښکاري نه. فیسبوک باندې یو څیز پروت دی، تاسو کتلی؟ کله کله سړی یو شی په خپلو سترګې ویني خو د هغې غلط هغې خلاف یې که نه، دوه فوجیان دي که نه، نو چمچې ورسره دي خوله کې نه یو بل وهي سر یو بل وهي. په دې دی چې کوم سړی ناست دی نو هغه سره شاته ملګري ولاړ دی، نو چې دی داسې کي که نه، د هغه خوله کې خو زما زور نه وي، چې دا غاړی ملګری دله سر وهي نو هلته د شا ملګری یو ډز وباسي، نو دی خوږېږي هغه نه خوږېږي. یعنې کله کله سړی په سترګو یو څیز ویني لیکن د هغې حقیقت د هغې خلاف وي، او کله به یو څیز ته نه وینې، او چې کله نه وینې بیا مسله بدله شو. اډوکې مونږ وینو لیکن د دې حدیث روات چې کوم دي کره دي، اگر چې خبره واحد ده، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ما د الله نه دعا کړې ده او لم وجه څه شی دی؟ وجه دکه ده چې یو خو دا دواړه صفا کول نه کوي، او دویمه وجه کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله هغه دا ده چې دا ستاسو د رونو جناتو خوراک دی. بیا اوس داسې وګوره، هغه څیز چې هغه غوړ وي او هغه څیز چې هغه املس وي، نرم وي ښویدونکي، نو هغه ګن نه لرې کوي شیشه باندې او دا سوچېږي څه چل دی پای کې؟ هغه املس ده، ښویدونکې ده. یو ریشمینه کپړی ریشمي، هغه چې ډېر ګرانه ده اوس څوک یې پرې نه استعمالوي، خو ریشمینه کپړی بالفرض پټ سن نه جوړېږي یا د ریخمو نه جوړېږي، پرې به اوده سوچېږي نه. ولې نه وچېږي؟ هغه جاذب نه ده. نو هر هغه شی چې محترم دی یا هغه املس دی یا هغه غوړ دی یا پای کې ګند دی، چې راجمع کېده موږ چې څه وویل، زجاج شیشه، دارنګې روس ګند، هډوکې پای کې غوړوالی دی، نو دې څیزونه باندې اودس نه وچېږي. او ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس په دې څیزونو باندې نه دی وچ کړی. دلته کې ابن حجر اسقلانی رحمه الله ډېر عجیبه عجیبه څیزونه لیکلي دي، خوښې کړي دي، دا لیکل پکار وو. حدیث کې دا راځي تو سنن دارقطنی حدیث وګوره صفحه 48 کې ابن حجر عبارت ہے اندر دا کیسے ہوئی. دا سنن دارقطنی صفحه 48 کې راځي حدیث دا ابو حازم
روایت ته کوم چې هغه نقل کړي د سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى عن ان يستنجي بروس او عظم دنه من عقل وقال فرمایلی انهما لا تطهران انهما لا تطهران دا دواړه پاکول نه کوي نو کوم شی چې پاکول نه کوي پاغه باندې اودس ممنوع شو. ابن حجر اسقلانی دا قاعده خو لیکله دینه را استخراج کو خو بیا وی نعم يلتحق بهما جميع المطعومات التي للآدميين قياسا من باب الاولى. چې کله مونږ وګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیریانو په خوراک باندې استنجا ممنوع کړه هغه یو څه چې صفائی نه کوي ګن خوري پاغه باندې صفائی ممنوع کړه نو قیاس صحیح داري چې د انسانانو په خوراک به هم استنجا کول دا ممنوع دی پروټه باندې او د سوچول دا ممنوع دی نشته باندې نس خونی تو خلوی قیاس گناہ ہے قیاس شیطان کړو قیاس وی شیطان کړو تاسو سره دلیل دی صحیح قیاس څنګه دی هغه ګناه نه دی قیاس د نس خلاف کی گناہ ہے قیاس د نس په خلاف کی گناہ ہے په ډوډۍ باندې په مالوچو باندې او داس او چول و گناہ کی گناہ بنئ گناہ وي څه دلیل دی محترم نه ابن حجر اسقلانی وی دا قیاس صحیح دی وکذل محترمات کاوراق کتب العلم دارنګه کم سيزونه چې د احترام وی لګي قرآن مجید یا د علم کتاب لیک کاغذ دی پای باندې باندې کول نه راوي پیسو باندې نه باب لا یستحا دغه شی باندې فاتیته باحجار بطرف ثيابي نو ما غلس لوټه راوللې ان خپل کپڑا کې تړلې فوضعتها الى جنبه نو ما دا یو طرف کې خو ښکارا بنو ناس پرده بوا صادر بو لنګ بو دغه ما یو طرف ته کې هو ده واعرضت عنه ذت لگا خالنا دغه تاتم طریقه خي چې ته چا سره تلې نو پکار دای چې کله هغه پیشاب ته یا پاخانه ته کیږي چې ته لگا خوشي یو شاعر دی او شعر ویل شعر هم نه یې دی خو مضمون راته یاد نه چې زمایا مرګره ما سره بار ته وړل ځات کما کلو زبار ته کې ناسم خو زما تکلیف لره نشو دغه چې ما هغه د وځي خپل باد برابر خېجو چې आवाज نه وځي پکای کولو پر خو دې شي چې سګي جا بس پوه سمډزو کې دا انساني ضرورتونه دي او دا یو تهذیب دی پکار دی چې خلک په دې پوهیږي چې دا سړی په باتروم کې نه خلک یې باتروم کې ډزې کوي باتروم کې موږ لګی نه او دا لپاره کې چې خېټه کې صحیح ځای اوسي او دا اخلاق خې موږ ته دا اخلاق دي دا په هغه زمانه کې چې خلک ټول انګوټا چاپو دا اخلاق خپلول پکار دي دا څوک بار لو باید چې ته دا غنا یو طرف ته شي چې د خپل ځان پورا فارغ کی ځکه چې دا غسی ترګه نه وتل نه ته بس سرخو کې شروع وي خېټه هم خراب وي ځکه غیرت هغه داسې انسان چې هغه ارسو غالي خو خپل د باد او आवाज چاته اورول نه غواړي دا عربم غیرت او د پښتنو هم غیرت اخه سیز ده دغه صاحب نشته دومره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان چې کله به اختیار شي داغه نه بادوزي نو بعض خلک خان دي فرمایي ول تاسو کې یو کس هغه کار پورې خان دي چې په خپل هم کوي دغه د اصلاح پهلو دی یعنی د خلکو مخ کې کول دا معیوب دي پنجابیان کې د خلکو مخ دا معیوب خبر ده خو یو سړی به اختیار شو دا شی وشو مته دا ځان فرض کا هغه ته شو کړه چې موږ ته خبر شي نه
لکه دا نه چې هغه ته بیا بیا نیغه یادای ورته بیا دا نه پای باندې سپلیم جوړه په میاش کې درې جوړه پوه چې الویم غره پوه سپلای جوړه یې نه الویم استل د یو خان هغه د استاد د باد आवाज اوریدلو تقریبا 1.5 جوړه سپلای پاګه جوړه کړل اخر کې ما یعقوب خان صاحب تعالی وجه دا پته شته سپلای تاسو شي اونده اچھا هغه نه ما پښتانه ټیټ غټه ده کې نه استل دا شی تاسو له ظالمان شته په دنیا کې دا بلیک میلرانی کا فلما قضا اتبعه بهن کله چې هغه خپل کارو کو نو اتبعه بهن وسمانه ها اتبعه بهن ها اتبعه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا استعمال وکړ فلما قضا اتبعه بهن هغه د دې سونه استعمال او په اندري والا استعمال کړ باب لا یستنجا بروثن دا مسله ته واضح کیوس لا یستنجا بروثن پروث باندې یو روست ده کنه انګریزي ولا روست اجدا سي ده هغه روست په پښتانه وی روست شوی ده ځکه ورته روستډ وای کنه په خوا دا غټ غټ ګاډي ولته کې روستم څنګه به روستم مرزا ګل کا غل الله بخیره د مر روستم نه سمه تا روست جوړ کړل حدثنا ابو نعیم عربی کې ابو نعیم بنم کم خلق ده ابو نعیم ده صفت مشبہ سره ابو نعیم حلیت الاولیاء ده ابو نعیم ده ابو نعیم نه ده د سیدنا عمر هغه کم اوخه ته ده چا باره کې چې مکذوب روایت ته چا غوړې ټکاو نو دا خبر چا ورکړو ابو نعیم ورکړو چې ورشه ما ته تکړه اوستا اوخه چې کوم دی هغه مسلمان شه ده اته خلق نعیم وي نعیم نه نعیم ده یعنی عربی کې دا فعیل وزن ډېر کم دی فعیل وزن قال حدثنا زهير دا زهير بن معاویه جعفی ده زهير بن معاویه جعفی کوفی عن ابي اسحاق دا ابو اسحاق چې کوم دی دا ابو اسحاق سبیعی دی ابو اسحاق سبیعی دے مدلسم دے او گنا مسئلہ دا بدگی انہو سمع عبداللہ یقولو عن ابیہ عن ابی اسحاق قال لیس ابو عبیدہ ذکره ولكن عبد الرحمن ابن الاسود عن ابيه دا امام بخاری یہ اصلاح کی ابو اسحاق خصبیعی دے قال ليس ابو عبیدہ ذکره ولكن عبد الرحمن ابن الاسود عن ابيه اصلاح دا چې بعض خلق دا ابو اسحاق دا روایت دا ابو عبیدہ نہ گئی نورو کتابونو کې شته لکه سنن ترمذی کې حدیث نمبر 17 چې ګل مونږ ګورو امام ترمذی فرمائی حدثنا حناد وقتیبہ قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله امام ترمذی کی روایت بیانی نہ پائے کہ روایت دا اسرائیل دچانہ دے دا ابو اسحاق نا ابو اسحاق روایت دچانہ کئی دا ابو عبیدہ نا آغا ابو عبیدہ روایت کی دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا عبیدہ چکم ابو عبیدہ دا چاچے منگ ذکر کو عن دا ابو عبیدہ دا دا عبداللہ بن مسعود زوئے دے دا ابو عبیدہ نحوی نہ دے
ابو عبیدہ د سیدنا عبداللہ نے مسعود زوی دی لیکن د زوی د پلار نه حدیث نه دی اوریدلی یعنی زوی د خپل پلار نه روایت چې کوي نه پای کې سما نشته دا په دې لحاظ باندې دا حدیث کم چې امام ترمذی نقل کړي نو په دې حدیث باندې کلام دی ا کلام سره هغه داره چې دا ابو عبیدہ د سما د خپل پلار نه نشته انقطاع راغلی اسناد کې انقطاع راغلی ده امام ترمذی دا حدیث پدا کا سند رسیدل ده لیکن امام بخاری رحم الله وی چې زکم روایت بیانوم دا ابو اسحاق دا ابو عبیدہ نه ده لکه دا ابو عبیدہ نه چې اوکې روایت به امام بخاری میں ضعیف شي کنه ځکه انقطاع راغلی انقطاع سبب د ضعف ده ارسال انقطاع جهالت دراوی دا اسباب د ضعف دي په حدیث کې او چې کله یو راوی دا چا نه روایت نقل کوي چې دا شاګرد پاتې شوی نه دی مطلب تدلیس کوي تدلیس امام بخاری رحم الله وی چې دا حدیث ځکه بیانوم نو دا لیس ابو عبیدہ ذکره دا ابو عبیدہ نقل وم یعنی ابو اسحاق دا روایت د چا نه کوي دا عبدالرحمن بن اسود نه عبدالرحمن بن اسود نه آغا عبدالرحمن بن اسود دا روایت کوي عن ابیه د خپل پلار نه او دا هغه پلار وایي چې سمع عبد الله ما د عبد الله بن مسعود نه اوریدل پر اسناد کی جگہ میں غلطی ہوا یا کم انقطاع و امام ترمذی پر روایت کی امام بخاری پر روایت کیا گئے انقطاع نشتا دا روایت قوی شو په مقابله داغی امام بخاری امام ترمذی یو بل استاد او شاگردم پاتې شوی دي ډېر ځایونو کې امام ترمذی وایي دا حدیث معنا محمد اوریدل هغه نه مراد امام بخاری خدا خوان گئی چې سره استاد نه او شاګرد نه خدا دې دور کې عیب غنل کی په هوا دا کمال غنل کی انه سمع عبد الله يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائطه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غائط طلاق غائط فضا تو ہوئی صحرا تو ہوئی صحرا تو بولے غائط ہوئی حالت انسان تغوت گئی تغوت مانے بول براز کولو تا تغوت ہوئی اور کم دے چاہیے بول براز کولی شنے تک غائط ہوئی مجھے تو سارا ہوئی سارا تو لو بے دیا تو اس گورا کہ آیا پدے کے دا صرف تعبد دے کہ شریعت دے فامرنی ان آتیہ بثلاثت احجار دیو نے یو غاٹ لوٹو گا دے بدرے در استعمال کرو یا بدرے طرفوں نے استعمال کرو تاکہ دا عقل دان سره کیدا تو شریعت اتباع ہوگا ما ته حکم راکو ان آتیہ چې ضرور مغتا بثلاثت احجار دریکانی فوجدت حجرین والتمست ثالث ما دوخو مونده ادریم پسې ګرځیدم ته هر کانی باندې خو مو دسنو چیګا جاذب کانه و پکاري جاذب کانه پکار د خپل په کانی بتاو ته سوچ کې او دا وختي ویل املسته املس باندې خو دسنو چیګا نو ما دو کانی وتل د دریم سه انتظام ونش فلم اجدهم انا مت فاخذت روسه فاتيته بها يوم پگے روسو منده تدا وہ استعمال کو وہ چمو منده فاتيتها بها فاخذ الحجرين رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے چلو گو حجرین واغستل والقى الروثه او روسه اورزولا وقال هذا ركس ابي فرمائل دا پلیتی ده
فاخذت روثه، دا صحیح ابن خزیمه چې کله مونږ وګورو نو موږ ته پته لګیږي چې دا روثه د څه څیز وه. امام ابن خزیمه رحمه الله صحیح خپل صحیح کې صفحه 39 کې اور حدیث نمبر 70 کې 53 باب دے باب اعداد الاحجار الاستنجاء عند اتيان الغائط. حدیث بیانی عن علقمة عن عبد الله قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتبرز فقال ائتني بثلاثه احجار فوجدت له حجرين وروثه حمار. اگر روثه د حمار و خروا نو ما اول فامسك الحجرين ناغ کانی خدان سره پرې خودل وطرح الروثه اغا طرح کړه وی غرزله خشنه غرزل وقال هي رجس اوی فرمایل دا رجس ده دا پلیتی ده. د دې حدیث نه راکم چې د صحیح بخاری دا روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دو لوټه استعمال کړي، حکم چې د امام ترمذی دو ابن خزیمه روایت ته د دینا شرح معانی الاثار کې استدلال کړی دی. جل 1 صفحہ 122 شرح معانی الاثار. دیتا خلق وکیل احناف ہوئی، وکیل احناف احناف وکیل لیکن سو کوئی مجنون و ابی حنیفہ زائد الکوثری جگم دے اگر مجنون و ابی حنیفہ بنم مشہور دے. یہ ناغبا تو قرآن کی تعویل کی لیکن دے امام ابو حنیفہ بقول کی تعویل نہ گئی پوہ صفحہ 122. فلما اتاه عبد الله بحجرين وروثه، کله چې عبد الله اغلد وکانی وروړل یو روثه وروړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فالقى الروثه روثه وغرزولا واخذ الحجرين او کانی واغسل دل ذلك على استعماله الحجرين. دا دلیل شته دی چې رسول الله حجرين استعمال کړل وعلى انه قد راى ان الاستجمار بهما يجزئ بما يجزئ منه الاستجمار بالثلاث. دا بګی دا استدلال اوس چې کله دوی استعمال کړي دا دلیل شته دی چې دریو د پدې دام کافی کیږي، دام صحیح کیږي. زکات چې بل فرض دریو نه په کم باندې جائز کړي نو رسول الله باندې وکړي. خو قتل بګار دی اوس چې آیا دا استدلال د ترکمه حد پورې صحیح ده. حضرت چې بار بار وایم چې حدیث یو موضوع سره متعلق ټول قتل پکار دی، بیا داسې قسم غلطۍ نه کوي خلک، دا غلطی ده. مسند احمد کې وګورو دا حدیث جل 1 صفحہ 450 کې چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کانی استعمال کړل حجر یو ورځو دا روس یو ورځو او کنا عبد الله بن مسعود یا سیدنا ابو هريره ته سویل دي. یو روایت کې ہوتا ولستل چې دا رکس ده او دا ریجس ده. دلته کې دو مسند احمد روایت ده ان ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته فامر ابن مسعود ان ياتيه بثلاثه احجار فجاءه بحجرين وبروثه فالقى الروثه وقال انها ركس ائتني بحجر ائتني بحجر. ضرورت والے خیالی اسغلو پدو وے نہ دے کڑے اگر تو بلکان روڑا ائتني بحجر بل روڑ دا خدا استدلال کم چے امام طحاوی رحمہ اللہ کړه دے کدا روایت ورته مخه ته ویني شاید دا استدلال نه وکړه الویل وی خلقی او دا سه یو غلط استنباط وکړي. نو ټیک دا داغه پنیت باندې موږ حمله نه کوو او نه چاله کول پکار دي. یو اجتهاد وکړه یو اجتهاد وکړه یو اجتهاد غلط شي نیت صحیح وی نه الله وداغه اجر ورکړي. لیکن موږ ته پته ولګی دا
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوه نه دی کړی بلکې هغه ته حکم کړی چې ایتنی بحجر روسه مې وغورځوله بل کانه راوړه. موږ ته سنت څه معلوم شو درې اوس کدا هانته حنفیت نو ټیک ده او کنه دا سه حنفیت چې صحیح حدیث موجود دی او ته بیان دا پرې دی او هغه هغه قیاس پسې دی دا به حنفیت دی کدا حدیث نه انکار وایي دیکھ لیک فرق کول پکار دی دیکھ لیک فرق کول پکار دی خدا بحث په پکاري بحث نمخ کې دا قسم کارونه دی کول پکار لکه د سار سنو دوباره کې حدیث موجود شته که نشته چې سلام وګرځول شو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي پاسه د دوه رکعات مونږ وکاو او بیا هغه فرمایل چې آیا ته د سار مونږ څلور رکعات کې نه هغه فرمایل چې یا رسول الله دا سنت دي کوم چې مان شي ما اوس رسول الله نه د زور له من عینه دا کړی صحیح سنت موجود شي حدیث سنت تقریری موجود شو نو بیا هم ته حنفیت پسې ده لگ تیری عقل کے ہوش عقل کے ناخن ہوش کے ناخن عقل کے ناخن پکار ہے چې انسان د تقلید پر خبره پويږي چې مال څنګه د یو امام تقلید پکار دی دا نه دا کوم چې خلک کوي دا طریقه نه ده دا زمونږ چې کومه طریقه موږ ته خیو دا د شاه ولی الله محدث دهلوی رحم الله طریقه یعنی په کومه طریقه باندې موږ د محدثینو او د فقها د مینس خلیج ختم کو اصول خدا موجود دي کنه چې کلا اذا صح الحديث فهو مذهبي د صحیح مسلم روایت کې سره هغه ته ضعیف وي نو مباحثه لري کی په باندې مداغه جوابونه کړی چې دا جی اضافه کړی دا فلان نه فلان نه اضافه زیاتی ضرورت وي اضافه د ثقه راوي حجت ته کنه چې کله د اصول حدیث له حاصل یو حدیث صحیح دی په توله هغه باندې انکار کوي تو دا سے قسمه انصاف پسند احناف کی نه خي خو کدا سے قسمه لکه مجنون د ابو حنیفه زاهد الکوثری تا ته اندازو شي دا غي چا سړی ده ما هغه خبر واغس سبا د کتابونو کې صفاتو کې تعویل کی صفاتو کې تعویل څه کې اور حافظی ده اور حافظی شي امام نه مصطفی کی سینا وکړي په خوي یونیورسيټي کې بالاګلې کې یو سیمینار کې ده نو پای کې د زاهد الکوثری یو مجنون ده مردان ده ناغه لیکلی چې امام زاهد الکوثری وراو ناغه تمای چې دا چلې چې د امام د لفظ مشرم وي هر څوک امام نه بیا ما یو دوه مرګ ته وځي د باندې سره لګي خبره وکړه ما دا ما علاقه اوس کې ورته ما دې بوي چې علاقه ده وځي اته کنا سه کې دریشک د ترکو دا زاهد الکوثری ترکی و عثماني دوري حکومت کې راغی لوی شیخ و لوی سړی و ډېر عجیب او غریب کتابونه ده اته تو ګوره په کې په احمد رضا خان کې فرق نشته مال افسوس راځي په علماء دیوبند چې دی یو سړی پیژنې نه دا تعریف کوي نت باندې دا ډېر څه ما ومندل ډېر زیات کم چې د علماء بریلوي طریقه دا د اصلي طریقه په اوسو مسائلو کې د خلق بشان دی لکه امین بلجار کې رفع الیدین کې فلان فلان په کې د احناف عمر کرتے اگئی پته باندې اصلي سنتیت نه معلومیږي او جوازي سنت دی په جوازي سنت باندې تسلی اهل سنت کېدل یا اهل حدیث کېدل نشي معلومه ده بار کې هغه دریشک پستر ګرو خلی دی ته څوک پیژنه ته ورته امام لګي درکه لم جریکس ته جریکس د جریکس کې پیدا شو نهایت سخت مبتدع بلکې د یا رسول الله غایبانه ویلو بالکل له پګار قائل ما دا ډېرې غلطۍ نیولې ډېرې زیاتې او زه لیکم هغه انشاءالله علمي جایزه کم چې د صحابه کرام سره متعلق نه کې موږ داخل کړل او تردن للباب ما دا ټولې غلطۍ خولې چې دې څه صحیح دا عقیده کې څه بربادي ده د وسیلې شرکیه قائل له بالکل
یوازې دی نه بلکې د شاګردان دي غماري صدیق غماري ورته هغه بل شان خبيث ده هغه چې صحابه کرام په دې ویلي دي موږ نت نه ډاونلوډ کړی دي سیدنا ابو هريره په څه ویلي دي سیدنا معاذ په څه ویلي هغه ګنده خلک دي روافض دي دا امام چې کوم دی امام طحاوی رحمه الله تو وکیل احناف وي ٹھیک ده موږ مرتبه نه ورته چا لیکن دا قول د صحیح حدیث خلاف دی اوس بیا ته دا وای چې دا حدیث رسیدلو خدای دا حدیث نه جواب کړی دا ډېر لوی ګستاخی ده چې سړی دا حدیث نه جواب کوي به کافر کیږي اگر زموږ مدرسو کې دا قول روان دی چې دې حدیث نه جواب دا کوم استغفر الله دا دې حدیث نه جواب کوم دا غلطه طریقه ده نه یا بداوي چې دا حدیث ته معلوم نه و بهتري پدې کې دا چې مونږ دا وایو دا حدیث ته معلوم نه رسېدل پدې کې بدله مجتهدم پاتې شي د تبع اجرم ملو شي او کله دا حدیث رسېدلی دا غیب وجود دی جواب کوي نه بیا ډېر په ادب باندې خبره کو چې دی مسلمان نه ډېر په ادب کو بیا زه اکثر مخالفین ته وایم چې کله با شروع شي ورته خبره تسلیم کړه چې او دا خبر رسېدل نه و کني بیا د مسلمان نه پاتې کی اسنګ مسلمانی چې داغه مخه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحیح حدیث موجود دی او داغه باوجود هغه حدیث پرې دی بل چا پسې دی دا طریقه نه دا طریقه تاسو مزدګي چې کله یو عالم عمل تاسو لید اثر حق پرست وي تاسو دا مو دی کافر دی ته به حدیث رسیدل نه یا وجود علم نه او جل شي پټ شي وي ابن حجر دلته کې پورا خبره کړې ده بیا وی چې اما استدلالهم على عدم الاشتراط للعدد بالقياس على مسح الراس احناف دلته کې د سر مسح چې کوم دی پاره باندې قیاس کوي هغه قیاس هم ډېر عجیب دی نو دی وی یا فاسد الاعتبار دی او لانه فی مقابله النص الصریح صریح نص موجود دی چې ایتنی بحجر یدو راوړي درې مبل راوړه اصلي نص موجود دی په مقابله کې ته چا قیاس میاس سکار نه کوي فاخذ الحجرين ولكن عبد الرحمن بن اسود نبي انه سمع عبد الله يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثه احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجده فاخذت روثه فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثه وقال هذا ركس دا پلیتی ده رکس اصل کې خروج ته وایي کوم چې د انسان مقعد نه بارځي نه ته رکس وایي خوري ورته ولې وایي اګه نجاسه دي ځکه ورته کله رکس نه کله رکس نه وایي کله ورته وایي رکس نه او کله وایي رکس قرآن مجید کې ما حل به لغیر الله ته څه ویل دي شیخ القرآن خبر بیا اوره هغه بالکل پښتو کې وایي دا یې څو خړل وي په ول له خړل یعنی بالکل خالص پختو کې معنی کړل خالص پختو کې واقعي صحیح خبره ده د ډېر هغه بدیخ کار کول لپاره پختو دله انه رکس وقال ابراهيم بن يوسف عن نبي اسحاق حدثني عبد الرحمن بس دا کافی ده